سلامونه ملګرو. جنید خان جیشه چې کله نه د آی سی سی چیرمن جوړ شوی دی نو د پاکستان کرکټ ټیم او د پاکستان نوم بیخي د چیمپئن ټرافی نه اګنور کیږي جی. کوم موقعو باندې د پاکستان نوم د چیمپئن ټرافی هوسټینګ نه اګنور شوی دی. مکمل ډیټیل سره په خبره کو تاسو لو خپل اندازو شي چې لکه د هوسټینګ پاکستان ته ورکول د آی سی سی فیصله وا او کنه د انډیا کرکټ بورډ فیصله وا، چونکه اوس آی سی سی چیرمن د انډیا جیشه منتخب شوی دی نو اوس داغه خپل منمانی شروع د ټول نړۍ باندې خو د چیمپئن ټرافی چې کوم افیشل براډکاسټر دی سٹار سپورټس نن د چیمپئن ټرافی پرومو جوړه کړې و چې هغه ریلیز کا نو په دغه پرومو کې هوسټینګ نوم چې کوم دی بیخي اګنور کړل شوی دی. آی سی سی چیمپئن ټرافی 2025 ته ټرافی دا او ورسره د هوسټینګ نوم نشته. عموما تاسو به کتلی وی چې څومره هم ورلد کپ شوی دی څومره هم میگا ایونت شوی دی نو یې کې د کلاډیانو پر شرط باندې هم دلته د هغه ورلد کپ نومي د هغه هوسټینګ نومي او سره ټرافی وی او ټرافی نه لاندې بیا د هوسټینګ ولا د ملک نوم ویجی. یو خو دغه چې کومه پرومو ریلیز شوی د پدې کې د پاکستان ټیم نوم نشته، پاکستان نوم نشته. دینه مخکې چې کوم ایشیا کپ 2023 دغه هوسټینګ هم پاکستان سره چې انډیا د نیوټرل وینیو ډیماند کولو چې بیا سم میچونه د پاکستان کرکټ بورډ په سریلانکا کې وکړ نو هغه کې هم کتا سو کتلی واغې کې ټایم کې هم په شرط باندې د پاکستان نوم نو په هوسټینګ کې ایشیا کپ 2023 خبره زکم خبیا ټي 20 ورلد کپ 2021 چې کوم تاسو لکه یاد شي چې کوم ټي 20 ورلد کپ کې د انډیا لوبډلې ته پاکستان په 152 رنونو باندې 152 رنونو د انډیا ټیم کړو چې ورپسې رضوان او بابر اعظم په اوپننګ چیس کړو په 10 وکټو باندې شکست ورکړو نو هغه میچز په یو ای کې وو. خو هغه ټي 20 ورلد کپ هوسټینګ انډیا سره هاي ټول میچونه په یو ای کې کول په انډیا کې نه کول هغه ټایم کې. خو بیا هم دغه په شرط باندې دغه چې کوم پرومو جوړ شي او یا په شرط باندې چې کوم نومونو ټي 20 ورلد کپ 2021 سره حقیقت د انډیا نومو خو دلته هوسټینګ پاکستان سره د چیمپئن ټرافی هم په پاکستان کې د میچز په پاکستان کې د انډیا میچز کې د شي یو ای له شفت شي خو نور میچز په پاکستان کې خو بیا هم د هوسټینګ نه د پاکستان نوم لري شوی دی. خپل درېمه خبره ټرافی ټور کیږي د چیمپئن ټرافی ټور کیږي چې کوم ملک هوسټینګ وي داغه نه شروع شي. پاکستان نه ټور شروع شي او د چیمپئن ټرافی کم ډایس چې جوړ کړل شي او کم ټیبل باندې بچ دغه چیمپئن ټرافی پرتا و نو په هغه ټیبل باندې هم د پاکستان نوم نو آی سی سی چیمپئن ټرافی 2025 ټرافی و او د هوسټینګ نوم د پاکستان نوم نو خبیا دغه ډایس چې کله جوړ شي نو چې کم ملک هغه ټرافی ګرځي نو هغه ملک لبیل ډایس جوړيږي. لکه پاکستان کې ټرافی ګرځي نو هغه ډایس ټیبل چې کوم وی پاغه باندې د پاکستان نوم افغانستان ته لاړ شي بیا د افغانستان نوم نو د نور څومره هم ملکونو باندې ټرافی ګرځي نو هغه ټرافی ته چې کم ډایس آی سی سی جوړ کړی دی نو پاغه باندې د هغه ملکونو نومونه شته او پاکستان له چې کم ډایس جوړ کړو پاغه باندې د پاکستان نوم نوجي. د پاکستان نوم بیخي د هر سنه کټ کړی دی. جیشه چون کې اوس د آی سی سی چیرمن دی نو جیشه هر څه پلاس کې اشتلی دي او د پاکستان نوم مکمل کمپلیټ د چیمپئن ټرافی هوسټینګ نه وکړل دی. اړوشته نه په شرطونو باندې تاسو ګورئ کم شرط چې کلاډیانه چې په دغه چیمپئن ټرافی کې پاغه به هم د پاکستان نوم ني کینه دا سره د شرطیانو یم بیا په ان شاء الله یو ویلاګ جوړو هم خو اوس نه دلویم چې پاغه باندې به هم په شرط باندې به هم په هوسټینګ کې د پاکستان نوم نیجی. څنګه چې ایشیا کپ 2023 کې هغه شرطونو باندې نو پاکستان نوم بیخي د سکپ کړه دی وکړه دا یو قسم لا زیاتې د کرکټ فین سره لکه کې د شوز د پاکستان چې څومره هم مخالفین نه پدې باندې خان دي خوشحاليږي په خو از ا ټرو کرکټ فینس چې کوم دی په دې خبره نه خوشحاليږي. اب وای چې دا د یو ملک رائټ ته دا د غي حق ته دا غي لملاویدل پکار دي. نو دا اپډیټس می تاسو سره شریکول خپل رائے کمنټ کول شي د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.